مور او پلار زمونږ دپاره د دعاګانو یو ذریعه ده. شیخ ادریس صاحب وایي موږ چاته دا نه وایو چې دا وکړه او دا وکړه دا وکړه او دا والا وکړه په دې خوشحالېږي. وایي ته سوچ وکړه هغه کار او هغه خبره وکړه چې بس ستا پلار او ستا مور تا ته دعا وکړي. ستا پلار او ستا مور د هغوی نه دعا واخله. نو زما ځوانانو ته او هغه مشران هم دي چې د هغوی مور او پلار ژوندي دي، گزارش دا دی ګورئ دا به نه وایو چې بس موږ ژوند تېر کړو دا ګورئ لوټکي دي بس ځي راځي. نن ته بچی ستا پلار موجود دی نو سبا له به دا لوټکي تاو شي نو ته به پلار شي او ستا بچي به راجوي شي. او چې څنګه دې وکړو هغه شانتې به کوې. هغه مشرانو چې متل کړی دی وجې سکر هو گئے ویسا بر هو گئے، نو دا دروغ نه دي چې څنګه دې وکړل دا یو روټین دی چې تا د مور او پلار خدمت وکړه نو ستا بچي به ستا خدمت کوي. او په دې کې علماو یو طرف ته اشاره کړې ده وایي چې کوم کس د مور او پلار خدمت وکړي نو د ده بچي به د ده خدمت کوي. وایي دې کې یو طرف ته دا اشاره هم ده چې الله تعالی به دله بچي ورکوي. هغه ځوانانو ته هم وایم چې دا ځان سره یاد وساتي چې الله تعالی به تا له بچي هم درکوي. دویم نمبر خبره دا ده چې ته د مور او پلار خدمت وکړي نو مطلب دا چې الله تعالی به تا له عمر هم درکوي چې ستا د بچو خدمت به تا ته ښایي. د دې کې دا دوه خوش خبرې دي. نو کوشش ته دې وکړو چې الله ژوند راکړی دی چې خپل پلار او مور څه کړو خوشحاله ساتو. چې کله زمونږ مور او پلار زمونږ نه خوشحاله وي کور کې به جنګونه نه وي جګړې به نه وي. دا جنګ او جګړې د څه د وجې راځي؟ بچې د پلار حق نه ادا کوي، د مور حق نه ادا کوي، پلار د بچي حق نه ادا کوي. دا به نه وایي چې بعضې ټیم بعضې موقوف وي چې پلاران په بچو زیاتې او ظلم کوي. انشاءالله به بیا وایي بله جمله خو نن درته دا وایم چې جنګونه صرف د دې د وجې راځي چې بعضې ټیم به انګور د خواښې حق نه ادا کوي، خواښې به د انګور حق نه ادا کوي. د هغې نه مسلې جوړې شي او جنګونه جوړ شي او بیا دا جنګونه او جګړې دومره حد ته ورسي چې قتلونه جوړ شي. او موږ او تاسو وینو نن سبا هر کور کې وسله پرته ده، هر چا له هر بچي له موږ وسله ورکړې ده چې ځان سره په ګناټي واچوه او ګرځه. ولې بعضې پکې وایي دا وایي دا به ځان سره ګرځو دا خلک به له ښکته ساتو. که چېرې دا موږ نه وایو نو دا خلک را باندې خوند اخلي. نو څه وشي لږ وخت پس وله ورکړي نو هغه ته لوی کار وکړو چې بیا پاتېږي نه. نو یو د دې نه لږ احتراز وکړو دا شی سایډ ته کړو چې څومره د چا سره مینه وي نو الله به ورته دغاړې کوي. نو الله دې موږ ته دا نه دغاړې کوي. وګورو موږ تاسو څومره ظلم او زیاتي بعضو موقعو کې شروع دي. بل په سلیم خان کې رواره لګېدلې ده 2 ترونه یې ویشتي په څه باندې هغه به د بټي ویشتي وي. نو په کار بعضې موقعو کې داسې هم وي چې دا کم کس مړ شي که نه نو دی دا بل دې ته تیار کړي چې دی یې ولیدي. نو ولې داسې کوو چې پوهېږو دا چې دا زما حق نه دی او دا زموږ مطلب زما حق نه دی، نه د الله ماله را کړی دی نه دې بل را کړی دی. نو زه ولې دا بل دې ته تیاروم چې هغه ما وویني. نو چې په خپله حصه باندې او په خپل حق صبر کوو که نه او خپله غلطي منو چې دا زما غلطي ده خیر دی بس زه به صبر وکړم نو بیا به جنګونه او جګړې نه وي. نو بعضو موقعو کې دا جنګونه او جګړې دا موږ ځان ته په خپله جوړې کړو. نو الله دې وکړي داسې چې موږ په دین باندې چلیږو. الله دې زموږ کې د مور او پلار د خدمت جذبه پیدا کړي او مور او پلار له دې الله تعالی دا توفیق ورکړي چې دوی د خپلو اولادو صحیح نگراني وکړي. انشاءالله الله تعالی به زموږ په دین په کورونو کې زموږ په ژوند کې خیر او برکت راولي.